هیواد ساتنه غواړي بیا رغون غواړي راوړي باران پالنه غواړي غم د ځان نه دی پکار دی غم د هیواد غم د ځان نه دی پکار دی غم د هیواد زخمی وجودي خدر ملنه غواړي زخمی وجودي خدر دغه ځانګړې خپرونه د اسلامي امارت له راتګ وروسته د کابل د پولیسو د اکاډمۍ فعالیت ته ځانګړې شوې ده. دا چې د اسلامي امارت د هڅو پر دوام د کابل د پولیسو اکاډمۍ د 4م ټولګي محصلان زده کړو ته رابلل شوي دي. په لومړي سر کې مو همکار د یادې اکاډمۍ د تدریسي چارو له رئیس سره مرکه کړې. د ډېرو خبرو لپاره او پر همدغه اساس باندې د ډېرو معلوماتو د لاسته راوړلو لپاره د کابل د پولیسو د اکاډمۍ چې تر لیسانس پورې یا هم د لیسانس تر کچې پورې محصلین فارغوي د تدریسي چارو رئیس ښاغلی حضرت محمود چې زه ورته راغلاست وایم مننه کور مدان چې موږ ته مو وخت راکړی خپلې خبرې له دې ځای څخه پیل کړو چې دې په اړه راته معلومات راکړي ښاغلی رئیس صاحب چې د اسلامي امارت په راتګ سره اکاډمي پیل شوې ده دغه پیل د درسو په اړه راته معلومات راکړي چې څه وخت پیل شول. د پولیس اکاډمۍ درسونه د هود په 28 تاریخ نیټه باندې شروع شوي او دې دورې دپاره موږ هغه محصلین د موسم د یخوالي د وجې نه صرف د 4م صنفونو محصلین چې 15 پوهنځي دي دلته د هغوی محصلین موږ راغوښتي دي درسونو دپاره دې دپاره چې دغه پوهنځی یو شرعي دوره تقریبا سیمنصب دي ټول چې دې یو شرعي دوره دلته تکمیله کړي او کوم مسلکي درسونه چې د هغوی لږ پاتې دي هغوی هم دلته تکمیل کړي او د هغه نه وروسته دوی فارغه شي او د وطن ته د خدمت جوګه شي. دې دپاره مشرانو د لازمه وګڼله چې یو 45 ورځنۍ شرعي دوره دې ورته دایره کړي د دایرېدو نه وروسته بیا دوی خپلو دندو ته د مشرانو د هدایت په اساس ځي. ډېر ښه د دغه دورې په اړه به حتما خبرې وکړو. دې په اړه راته ووایه چې اوس خو ټول راغلي دي پر خپلو زده کړو باندې بوخت دي دوی ځینې په لیلیه کې دي حتما لیلیه ځکه د نظامي برخو سره تړلې ده د تدریس چارې مو څه ډول مخ روانې دي؟ تدریس چارې لکه څنګه چې سابق کوم تدریساتي تقسیمات وو په هماغه تقسیمات مطابق زموږ انشاءالله تدریسي چارې روانې دي. د ماښام لمانځه نه وروسته موږ یو شرعي دوره لرو د سهار د لمانځه نه شرعي وروسته شرعي دوره لرو د مازدیګر لمانځه نه وروسته شیخان صاحبان راځي او هغه شیوخ هغوی ورته شرعي دورې کوي دې دپاره چې دوی د دیني سطحه لوړه لاړه شي او په دې نور هم موږ اسلامي ثقافت درسونه په درسي مضامینو کې دوی ته په رسمي ساعتونو کې ورکوو. بعضې درسونه دوی نه نیمګړي پاتې وو نو هغه د درسي ساعتونو کې هغو ته موږ مهمو مضامینو ته ځای ورکړی چې په دې لنډه دوره کې دوی دا ختم کړي. دا چې حکومت تیر حکومت نسکور شو اسلامي امارت ټول افغانستان خپله ولکه ټینګه کړله او له نیکه مرغه چې سوله ده هر څه ارامه دي خو ځینې ستونزې هم شته دي. د بېلګې په ډول د ځینو ادارو کارمندان ګیله کوي چې هغوی ته خپل معاشونه په وخت نه ورکول کیږي او دا هم حکومتي اداره ده زموږ تاسو نظام یوه برخه ده. هغه کسان چې تدریس کوي یعنې استاد یا زموږ تاسو د اداري برخو کارمندان دي هغوی ته د خپلو حقونو په ورکړه کې د کورنیو چارو وزارت همدغسې د اسلامي امارت په ټوله کې څه کړي دي یعنې مشکل خو سره نه وي مخ څونه استادان دي هغوی ته 100% چې څونه دلته وظیفې لري ټول ته معاشونه ورکړي دي. ښه یعنې ستونزې په دې برخه کې نشته ستونزې د معاشاتو په برخه کې زموږ اکاډمي نه لري الحمدلله. ښه او جناب رئیس صاحب د دې په اړه هم که راته ووایي چې د درسي نصاب دا د دې تر څنګ چې تاسو شرعي دوره هم لرئ د هغې په اړه به هم پوښتنه ولرم د درسي نصاب په اړه چې هماغه پخوانی کریکولم دی او هماغه مسلکي درسونه دي هماغه پخواني مسلکي درسونه دي دا خو تغییر نه کوي ځکه مسلکي درسونه دي د پولیسو د مسلک مطابق هغه هماغه پخواني مضامین دي هماغه تطبیقیږي او هماغه تدریسیږي. ښه دغه شرعي دورې په اړه که راته معلومات راکړئ چې په شرعي دوره کې به کوم برخې اضافه شوي دي جزئیات څه شی دي؟ دغه ته موږ لکه مثلا جزئیات خو دا دي لکه پولیس د اسلام له نظره د هغوی د سرحداتو څه مسؤلیتونه دي د اسلام له نظره د هغوی د خلکو سره څه سلوک دي دا د بېلګې په ډول ته وایم مثلا هغوی ټولنه کې د خلکو سره برخورد د اسلام له نظره د هغوی سره څه دی. بل د اسلامي امارت حقانیت باید هغوی ته تشریح کړو چې دوی په شرعي دورو کې ورته دا تشریح کېږي د پولیس د اسلام نظر هغه څه وظایف لري د ملت په وړاندې څه مسؤلیتونه لري دا د اسلام د بېلګې په ډول دا مضامین ورته معلوم دي او نور هم تدریسیږي شیوخ
وخت نوې لیکچرونه هغو دپاره تیاروي. که دې په اړه راته ووایي چې د خیر سره دوی فارغېږي څه موده وروسته د اسلامي امارت ژمنه به څه شی اوسېږي؟ دوی به ځي حتما نو خپل دوی هم د خاورې بچیان دي، د خاورې له به خدمت کوي. دا د یو وجیبه ده 4 کاله همدې دپاره دوی دلته تدریس کړی دی، د مسلکي خلک دي. مشران به انشاءالله دې خط کې تصمیم نیسي او خامخا ویل. او د نورو ټولګیو په اړه تاسو چې ووایئ چې راتلونکي موږ دې دپاره راتلونکي کال کې دې دپاره چې موږ نوي کسان هم دې دپاره نیسو. موږ مشرانو سره رابطې کړي، هغوی به موږ ته یو څه هم وټاکي چې څو کسان موږ جذب کړو دلته پوهنتون دپاره. نو اول صنف دپاره هم کسان نیسو، دا نور صنفونه به لوړو صنفونو ته ارتقا کوي. درېیم صنف به 4م ته ځي، دویم به 3م ته ځي، اول به 2م ته ځي. اول صنف دپاره به نوي محصلین موږ جذبوو. په کابل کې د پولیسو د اکاډمۍ د تدریسي چارو له رئیس ښاغلي حضرت محمد محمود څخه زه مننه کوم چې تاسو خپل وخت موږ ته راکړ او په چارو کې درته الله بریا غواړم. مننه کوم، ژوندي اوسئ. تاسو هم ډېره مننه. خیر اوسئ. سلام علیکم. قدرمنو کتونکو، اوس به هم لاړ شو د پولیسو اکاډمۍ تدریسي صنفونو ته. هغلته به له محصلینو سره خبرې وکړو، له استادانو سره به خبرې وکړو او د دې په اړه هم خبرې وکړو چې دا درس پیل شوی زموږ تاسو محصلین څومره خوښ غم د ځان دی پکار پکار دی غم د هیواد. د پولیس اکاډمۍ یو تدریسي صنف ته راغلی، تقریبا د 500 په شاوخوا کې محصلین پر خپلو زده کړو باندې بوخت دي او همدغسې حتما خوشحاله به هم وي ځکه چې له یوې وقفې یا هم له یوه ځنډ وروسته دوی پر خپلو زده کړو باندې پیل کړی دی. غواړم د یو محصل خبرې واورم چې هغوی د خپل حالت په اړه څه وایي، څه احساس لري او همدغسې د افغانستان د خدمت لپاره څه فکر لري. نوم دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اسم ما کمیسار سمیع الله شهاب تخلص می. ډېر ښه شهاب صاحب. څومره شپې کېږي، څو ورځې کېږي درسونه مو پیل شوي دي؟ تقریبا حدود 1 هفته میشه که درس‌های ما آغاز شده. در کومه پوهنځی ده او نن مو درس چه ولسته؟ پوهنځی امنی هستیم. درس ما فعلا درباره پلیس مردمی بود، شیوه برخورد پلیس همراه مردم در اجتماع. ډېر ښه. دا چې یو وقفه راغله، یوه دمه راغله، د هغې څخه وروسته ستاسو درسونه بیا پیل شوي دي، د خپل احساس په اړه راته ووایه. احساس ما پلیس خو اشخاص ملی می باشه در اجتماع، اونا فکر و ذهنشان امی است که خدمت با وطن باشه. احساس خوش داریم دیگه نسبتا. او له خیر سره تاسو زر به هم فارغ شئ ځکه 4م ټولګي کې او ډېرې کمې ورځې درته پاتې دي. د افغانستان د خدمت لپاره د هوډ د هدف څه شی ده؟ هدف ما خدمت به وطن از اولم بود، حالا هم است و در آینده هم انشالله تغییر نمیکنه. ډېر ښه، کور مو ودان. قدرمنو کتونکو، دوی ټول خوښ دي ځکه چې درسونه شروع شوي دي او د افغانستان د خدمت لپاره تکل لري او زموږ هیله هم همدغه ده چې د خیره سره دغه لړۍ نوره هم ادامه ولري ځکه موږ تاسو په افغانستان کې مسلکي پولیسو ته اړتیا لرو. ځان دی پکار پکار دی غم د هیواد، زخمی زخمی وجودي ښه درملنه غواړي، زخمی زخمی وجودي ښه درملنه غواړي. یو بل محصل سره هم غواړم خبرې وکړم، د همدغه احساس په اړه به هم ترې پوښتنه وکړم چې د دوی د درس یا هم د دوی د دغه تدریسی پروسې د پیل په اړه نظر څه شی دی؟ نوم مو څه شی دی؟ به نام خدا، خواجه عبدالرحمن رحمانی هستم، یک تن از مسئولین پنجه امنی قماندانی عمومی اکادمی پلیس. ډېر ښه. خواجه صاحب، کارونه څنګه روان دي رحمانی صاحب؟ والا شکر الحمدلله خوب است. دا چې یو وقفه راغله، یو ځنډ راغلو، ستاسو زده کړې بیا پیل شوې، تدریس مو بیا پیل شو، احساس مو څه شی دی؟ خوښ یې؟ والا بسیار احساس خوب و خوش داریم به اینکه اکادمی پلیس مجددا دوباره آغاز شد و ما میتونیم که دوباره به مردم خود بتونیم به خوبی خدمت کنیم. لیلیې په اړه راته ووایه، تاسو لیلیې ته ضرورت لرئ؟ تاسو نور امکاناتو ته ضرورت لرئ؟ دریچې ته ضرورت لرئ؟ د هر څه شته؟ خب طبعا که وقتی که ما میخوایم که در اینجا به دروس خود آغاز کنیم یا دروس آغاز شود، در اینجا به لیلیه ضرورت میشه چون ما مساعی داریم، مساعی 24 ساعته که ضرورت میشه ما شب در اینجا باشیم و شکر الحمدلله که تمام امکانات فعلا در اختیار ما است. او هیله مو له اسلامي امارت څخه څه شی ده؟ څه غواړئ د هغوی څخه تاسو د یو محصل په توګه باندې؟ فقط این را میخوایم که توجه خود داشته باشن
که این هم تمامش پلیس مسلکی هستند که بخیر به زودی به جامعه تقدیم شده و به خوبی به مردم خود خدمت کنند. او مننه کوم. سلامت باشید. تشکر. قدرمنو دوستانو د خوښۍ ځای دی چې نن د افغانستان لوی اکاډمي چې د لیسانس تر کچې پورې محصلین فارغوي هغوی راغلي دي پر خپلو زده کړو باندې بوخت دي او ټول دا فکر لري چې د افغانستان لپاره به خدمت کوي او یو بله ځانګړنه همدغه ده چې دوی ته د شرعي دورې په نامه باندې هم ځینې مسایل تدریسیږي او د هغې هدف همدغه دی چې د فکري اړخه پولیس نور هم په سم ډول وروزل شي او وکولی شي هغه څه چې د اسلامي امارت غوښتنې دي یا هم زموږ تاسو د اسلام د مقدس دین غوښتنې او اصول دي هغوی ورته تشریح شي توضیح شي څو وکولی شي د همغه پر بنسټ باندې خپل کارونه مخکې یوسو. لاړ به شو د دغه اکاډمۍ له نورو برخو څخه به هم لیدنه ولرو. بیا بلهاری بریان برخمن پتی شو رب توکل پکار دی چې خدای تجمع پتی شو بیا بلهاری بریان برخمن پتی شو په حقانیت بمو بیا ټوله نړۍ پیژني صرف چې خپل ضمیر تا کله بدمن پاتې شو. قدرمنو کتونکو زه راغلی یم یو بل ټولګي ته دغه ټولګی هم د پولیسو د اکاډمۍ اړوندیږي او محصلین په خپلو زده کړو بوخت دي لکه چې څنګه چې تاسو وکتل چې استاد هم اخته و مصروف و په دې باندې چې خپلو محصلینو ته زده کړې ورکړي. غواړم د همدغه استاد سره لنډې خبرې ولرم. جناب استاد سلام، خوب هستین؟ و علیکم سلام. سلام خدمت شما. علیکم سلام. اسم شما؟ نامم علی. جناب علی بگوین برای ما که چند روز شده درس ها شروع شده؟ ما درس ها را از تاریخ 27 برج قوس عملا درس ها در اکادمی آغاز شده شروع شده و کل محصلین ما بخیر محصلین صنف 4 ما حضور داره و روزمره مطابق همو تقسیم اوقات مرتبه ادارات مربوطه به پیش میره. چطور پیش میره درس ها؟ درس ها انشالله هیچ چیز مشکل نیست، منظم دیگه استادا و محصلین در صنف خود حاضر طوری که شما میبینید همه روزه درس می باشه؟ همه روزه به استثنای که روز جمعه خود تعطیل عمومی است دیگه درس داریم ما از شنبه الی پنجشنبه. و یک چیزی میخوایم پرسان کنم چون در بعض ادارات شکایت می بود که حقوق کارمندایشان نقض نکرده بود حتی مظاهره شد. حقوق یا معاش شما چطور؟ خب به ارتباط معاش هم ما 2 برج گرفتیم انشالله در ارتباط هم ما امیدواریم که مشکل حل شده و من بعدم مشکلی نخواهد ایجاد شد. اما هدف شما که به محصل انتقال میتین که یک پلیس مسلکی باشه دارای مفکوری اسلامی باشه و به اصول افغانی پابند باشه همه چیز ممکن است؟ یقینا خب محصلینی که اینجا وجود داره از لحاظ دینی و عقیدتی خب کلشون مسلمان است و به معتقدات دینی پایبند بوده و هست دیگه. از این جهاد ما شخصا مطمئن هستیم که چیز مشکل انشالله نیست و نخواهد بود. شما من حیث استاد که دیگه تدریس میکنین مصروف کار هستین آرزویتان خواستان از امارت اسلامی به خاطر بهبود وضعیت پلیس در افغانستان؟ خب به ارتباط با وضع بهبود خب مقصد پلیس به خاطر ادامه وظیفه در وطن توجه بیشتر زیادتر در ادارات تعلیمی باید باشد یا در مراکز تعلیمی یا اکادمی پلیس به خاطر که پلیس درست وقتی تربیه میشه امی مراکز تربیتی و اکادمی پلیس هست. وقتی درست تربیه شد یعنی یقینا یک شخصی که درست باشه کارش هم درست است. اگر درست تربیه نشه به شخص برداشت شخصی مهم است که اونا در جریان وظایف هم خود دچار سکتگی و دچار مشکل باشه. یعنی مهم هم است که در اکادمی پلیس و سایر مراکز تربیتی که قبلا هم بود ممکن فعلا هم نافعال باشه اینا توجه زیادتر شود تا درست تربیه شود و اونا وظیفه خود درست پیش ببرن. ژوندي اوسئ کور مو ودان. تشکر از شما. مننه. قدرمنو کتونکو تاسو د یو تن استاد خبرې واورېدلې ستونزې کمې دي ستونزې حل شوي دي موږ تاسو مخ پر وړاندې روان اوسېږو محصلین هم
پوره هوډ لري چې خپل زده کړې وکړي او د افغانستان د راتلونکي لپاره دوی مسلکي پولیس اوسیږي او هغه څه چې زموږ تاسو ملت غواړي دوی دغه خدمت وکولای شي او په دې هیله باندې چې همدغه زموږ تاسو پولیس همدغه د مسلکي پولیسو مسیر لا غښتلی شي لا قوي شي او دوی وکولای شي د افغانستان راتلونکي ته د خدمت جوگه وگرزی. محصل صنف 4 پانزه قوار انجینری باشم. البته بعد از مدت 4 ماه تعطیل که ما درسم تعطیل شد قبل از با سقوط خودن حکومت پیشین ما دوباره به اکادمی پلیس آمدیم تا آن مسئولین اکادمی پلیس حضور یافتن در درس‌های خود به طور بسیار اساسی درس‌های خود ما پیش می‌بریم و آرزو امید ما همین است که در آینده بتوانیم که برای ملت و مردم خود مسائل خدمت شیم بتوانیم مسائل مسلکی و اساسی در آینده برای مردم خدمت کنیم و مردم را مشکلاتشون حل بسازیم. و یک احساس شما در رابطه با اینکه درساتون دوباره شروع شده؟ احساس ما در رابطه با یک درسای دوباره خیلی خوشحال هستیم و از ادارات و مقامات امارت اسلامی خیلی تشکر میکنیم که دوباره ما را خواستن و در درسای ما برنامه ما ادامه میدیم و احساس خیلی خرسند داریم. غم د ځان نه دی پکار پکار دی غم د هیواد غم د ځان نه دی پکار پکار. دا هم د پولیسو د اکاډمۍ یو بله برخه ده، هغه ځای دی چې یا هم اتاق کوټه چې محصلین پکې ژوند کوي د هغوی د ګرمولو ځکه چې اوس هوا سړه ده ژمی د کابل کې بخارۍ لګېدلې ده، همدغسې د هر کس دپاره ځانګړي کمپلې هم شته دي او بله خبره هم دا چې د دوی د کالي د ښودلو دپاره هم ځینې امکانات شته دي. د همدغه پوهنځي چې د سرحدي په نامه سره یادېږي د قماندان صاحب سره یم همدا اوس د هغوی سره به خبرې ولرم. قماندان صاحب ستړی مه شي. ستړی مه شي. خیر اوسې، تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. نوم یې محمد کبیر دی، رتبه مې سمنوال ده، علمي رتبه مې پوهندوی دی، د سرحدي پوهنځي رئیس یم. پوهنوال صاحب دغه وضعیت په اړه راته ووایه چې اوس هوا سړه ده او له نیکه مخکې چې ښکاري بخارۍ شته ده، د هر کس دپاره کمپلې هم شته او کټونه هم شته دي، المارۍ هم شته دي. حالت محصلینو څه ډول دی؟ مننه، تشکر. تاسو د سوال په ځواب کې باید ووایم چې موږ محصلین دلته پوهنځی سرحدي کې موجود دي او د کاغوشونه دي تاسو چې ورته ګوري، بسترې دي، کمپلې ورته لرو او بخاري الحمدلله شته دي. موږ د مجاهدینو د رئیس تدریسات په غټ همکاري باندې په توسعه او تلاش باندې تیل ورته حواله دي، تقریبا 14 ساعته د بخاري ورته ګرمه ده. 14 ساعته؟ بله 14 ساعته بخاري ورته هغه ده، ډیزل هغه دی او ګرمي که چیرې یا نه هغې شي موږ په ډیپو کې نورې کمپلې مره محصل 2 کمپلې لري، رجوعي 2 دانې لري. که نورې کمپلې هم ضرورت شي بیا موږ د ټولۍ هغه نه هدایت ورکوو چې کمپلې نور ورته ورکړو. نو الحمدلله تر اوسه کوم شکایت موږ نه دی اورېدلی. محصلین تکړه دي، محصلین راغلي. که څه هم پولیس خو باید کلک اوسیږي. خو خیر، بله او د کلک اوسیږي خو د شپې چې یخې وشي یعنې موږ آمادګي ورته لرو. بله او نو ډېر ساعت تلاش د جناب رئیس تدریسات رئیس اداري د رهبري هغه نه کوو، ډېره مننه کوو. ډېر ساعت تلاش وکړل، موږ محصلین بېرته راغلي دي، الحمدلله ښه دي، ټول حاضر دي او د وطن د خدمت لپاره هر لحظه هر ګام چمتو دي. پوهان صاحب غواړم ستاسو پوهنوال صاحب بخښنې سره ستاسو خپل خبره واورم. ډېرو فکر کوله چې اسلامي امارت راغلو ښایي هر څه صفر شي، ښایي هغه کسان چې په پوهنتون کې دي یا په پولیس اکاډمۍ کې دي یا په نورو برخو کې دي زموږ تاسو هوایي قواوې ممکن نوي کسان راشي او هر څه مابینه لاړ شي، خو تاسو بیرته راغلي په خپله دنده مصروفه یې، محصل راغلی په خپل ټولګي کې دی او خپل کار مخته وړي. ته د خپل احساس په اړه راته ووایه، کله کله په افغانستان کې کار کړی، ژوند یې کړی دی؟ مننه. موږ خو شخصا زه د دغه تحول په هغه کې ډېر خوشحاله یم. الحمدلله موږ مجاهدین راغلي دي او موږ ورونه دي، ډېرې سختۍ ګاللې دي، باوجود هغو نه ملت راغلي دي موږ سره داسې رویه کوي چې لکه چې مشر ورور د خپل ورور سره هغه وکړي. او موږ محصلین هم په دې باندې پوه شوي دي چې حاضر شوي دي، راغلي دي، دلته خدمت حاضر دي. او دا د دښمنانو د انګریزانو د غرب تبلیغات دي چې تبلیغات کې الحمدلله نږدې تاسو دلته ولیدل چې هر شی فعال دي، ډوډۍ 24 ساعته حواله ده. پخوا نه الحمدلله ښه دي. زه مناسب سامان صاحبدار نور ورځې پنجشنبې ورځ باندې چې بس څه مشکلات به موجود وو، ما هم دغه پنجشنبې قطعې سر ته ودرېدم، ټول قطعې ته مې آرام سایتار سه کینګرس استقامت دروازه مارش چې دغه یو ما ارمان و د الحمدلله د مجاهدینو په وکیل باندې پوره شول او موږ به درې نفر 2 نفر پرېښودل. اوس الحمدلله د پنجشنبې په ورځ باندې ټول قطعه هغه کړله، لاړل او بیرته راغلل. محصلین خوشحاله دي، تاسو کېدای شي محصلین نږدې وګورئ، باوجود چې مشکلات موجود دي، ډوډۍ ښه ده،
رئیس تدریسات بیخي به اندازه زیات ورسره هغه کوي لکه مشر ورور لکه پلار. نو موږ دې نه راضي دي خدای دې په جنت کې او الحمدلله موږ مسلمین په لوړه رویه باندې دلته وظیفې ته آماده دي. او هیوادوال چې موږ تاسو ګوري ډېر ځوانان موږ تاسو لرو، نوی نسل لرو په پوهنتون کې دي یا په ښوونځي کې دي. تاسو ورته پیام څه دی چې راشي دوی هم د اکاډمۍ یو برخه شي، د افغانستان د پولیسو په چوکاټ کې د افغانستان خدمت وکړي؟ موږ خو ټول خپل هیوادوالو ته خصوصا چې 12 صنف ویلی دي تاسو ته به احترام دي. موږ اکاډمي 4 کلنه ده او امتحان اخلو د 12 صنف سند باید ولري، د افغان وي تابعیت وي کمیسیون ورته لرو او امتحان په کانکور د پانتون نه اخلو ورته از خلک چې شایسته وي او په امتحان کې کامیاب شي د ځورېدلی ولس راشي دلته یې 40 ولایتونه بلا استثنا موږ دلته قبلو او راځو مطابق د خپل ظرفیت باندې او دې ته مسیج او پیام دغه دی چې را دي شي او هیڅ مشکل هیڅ شی ورته نشته دی او په ډاډه زړه دې راشي دلته د تحصیل وکړي. ډېر ښه مضمونونه لري، تقریبا موږ 80% حقوقي مضمونونه دي چې د حقوق 15 سره معادل دي او موږ ډیپلوم هم دې سره معادل دی. لیسانس بله موږ لیسانس او د 15 حقوق د پانتون تحصیلات عالی سره موږ پروتکل لرو. موږ ډیپلوم دی ډیپلوم ته یو شده مورد تایید د قرار لري. او کور مو ودان خیر مننه خوشاله شم تاسو نه مننه چې راغلی موږ پوښتنه وکړه. ژوندي اوسئ. قدرمن دوستانو دا هم د پولیسو په اکاډمۍ کې هغه برخه ده چې محصلین خپل شپه همدلته تیروي. یو ښه صنف ته یا ښه کوټه ده، هغوی د ګرمولو دپاره هم بخارۍ شته، د هغوی هر هغه څه چې اړتیا ورته لیدل کېږي یا ورته اړ وي شته د لاسرسی ورته لري. او اوس به هم لاړ شو د تامخانې او نورو برخو څخه به هم لیدنه وکړو. زخمی زخمی وجودی خدر ملن غواړي، زخمی زخمی وجودی خدر ملن غواړي. ایلا منصب پروا ای میډنا یغلیا لاس نوم می ګلرؤف دی، څلورم صنف محصل یم د امني پوهنځی او تمخانه هم بیخي ښه دی، بس ډوډۍ دی ښه ډوډۍ دی، وریجې هم شی مکمل هر شی برابر دی، مشکل نه لري. او کله چې تاسو یو وقفه رامنځته شوله درسونه مو نه وو څو میاشتې اوس راغلي درس ته، احساس مو څه شی ده؟ والله احساس خو موږ مخکې هم دا احساس لرلو خلکو ته وطن ته خدمت وکړو او اوس هم الحمدلله خلکو ته د خدمت ته راغلي یو خدمت وکړو او چې فارغ شو موږ به انشاءالله خلکو ته خدمت کوو، وطن دپاره په خدمت کوو. موږ د وطن ستاسو غوښتنه د اسلامي امارت له چارواکو څخه د رهبرۍ څخه بس موږ چې فارغ شو هغه موږ ته وظیفې راکړي انشاءالله همدغه هم غوښتنه دی چې موږ به وطن ته خدمت کوو، دا اطمینان ورکوو چې موږ به په راتلونکي کې هم دغه وطن ته خدمت کوو، د خلکو ته به خدمت کوو تر څو چې موږ ژوندي یو انشاءالله دغه وطن یو دغه وطن ته باید کار پولیس دا اکاډمۍ درې مرسکر السلام علیکم. پولیس دا اکاډمۍ د رسمي گذشت کنډکونه په نظام ترتیب او اساسي نکاتنې ویاړ لري. د نظامي څانګې مشر پوهنوال سبوال د رحمت شاه خوستی جهاد وام لالاری اټول جهان منلیا واتساتن غواړي بیا رغون غواړي لاست راوړې بارم ران پالن غواړي. غم د ځان دې پکار دی غم د هیواد، غم د ځان دې پکار دی غم د هیواد. زخمی زخمی وجودی خدر ملن غواړي، زخمی زخمی وجودی خدر ملن غواړي. د کابل د پولیسو د اکاډمۍ د مسؤلینو په خبره چې دوی هڅه کوي د یاد اکاډمۍ د 3م او 2م ټولګي محصلین هم د روان ژمي په لړ کې زده کړو ته راوبولي او همدارنګه نوي محصلین به د کانکور له ازموینې وروسته راتلونکي کال کې اکاډمۍ ته ونیول شي.